زوست کنجر جیل چې کوم دی د سند اندرونی سند کې ضلع ټټه دا اوس موږ دغلته کې راورسېدو په مخ کې باندې روان یو د دې ځای کې چې کوم دی نو دا جیل چې دی نو څه په بره دی او څه بیا چې کوم دی نو په ښکته دی جی کتونکو دا وخت مونږ چې کوم دی نو دا سند چې کومه ټټه ضلع ده د هغې کنجر جیل چې کوم دا ټټې خاص بازار نه تقریبا 35-40 منټ لار چې کوم د هغې په مسافت باندې دی چې کومه شاهراه ده ټټې نه حیدرآباد ته تللې ده نو په هغې باندې دا راځي تقریبا 40 کیلومتر مسافت دی دلته کې دا جیل چې دی دا تقریبا دلته مقامي خلک داسې وایي چې دا تقریبا 80 کیلومتر چې کوم دی نو دی اوږد دی دا اوبه خوږې دي د سکو دپاره هم په استعمال کې راځي او دلته کې ورته بیا مختلف محکمو د فیشري د فارسټ والا دي بیا نور دي هغې ورته خپل رسټ هاوسز هم جوړ کړي دي او ورسره بیا په دې کې چې کوم دی نو په مینځ کې دغه شانې دا ټاپوان غونته کې دي وچ ځګونه دي او خلک د خپلو خوراک څښاک سره چې دی نو دغه ځګونو ته په کشتو کې هم ځي هغه ځای کې هم کشتۍ ولاړې دي د دغې نه شاته هم دغه خو نوري رسټورنټ او دې نه شاته بیا یو بل پوینټ دی چې هلته کچا آبادي ده هلته هم کشتۍ ولاړې دي او دا جیل چې دی نو په دې ټایم کې ډېر ښایسته یخه هوا دلته کې چلیږي او دلته کې د مازدیګرې مالې خلک وایي چې ډېر زیات خلک راځي خو چونکې جمع دی نو هغه شانته ګڼه خو نشته خو بیا هم کنجر جیل دا د دې د کتو او دلته کې د راتلو چې کوم دی نو یو خپل خوند دی او دلته چې سړی راشي دا اوس یخې هواګانې دلته چلیږي او اوبه هم خوږه ده په استعمال کې هم راتلی شي او مینځ کې دغه ټاپوګان چې کوم دي یا دلته په غاړو کې چې دا کوم رسټ هاوسز جوړ شوي دي نو د دغه ځایونو خپل یو خوند دی او مونږ هم تقریبا 5 کیلومتر بره لاړو 5 کیلومتر داسې لاندې رالو او وام کتو او کنجر جیل دا ډېر مشهور جیل دی د سایبیریا نه د روس نه په سیزن او هغه کې چې کوم دلته مرغۍ هم راځي او اوبه ډېرې خوږې دي ډېر زبردست ځای دی